بسم الله الرحمن الرحیم. بټګرام میډیا روم ویورز زم احسان نسیم. څنګه چې تاسو ته پته ده بیګا د شپې چې کومه واقعه معصومه جینۍ چې ده هغه په داسې حالاتو کې ویګنډي کې پولیسو ته میلاو شوې ده چې هغې سره هر انسان چې دی هغه ته تکلیف میلاو شوی دی او یو انسانیت سوزه واقعه چې ده هغه زمونږ تر مخې راغل وه. هر چا چې دا کار کړ دی یقینا هغه د انسانیت نه بار دی. دنیا کې که مونږ ګورو انسان لا ټولو کې کوم شي چې انسان اهمیت ورکوي هغه اولاد دی. اولاد دپاره انسان چې دی هغه هر څه کوي او کله چې انسان داسې بې توقیره شي داسې د هغې تذلیل وشي نو موږ ته پته لګي چې د هغې په شا منته کې نور سي. نو موږ د بټګرام پولیس په دې دغې کې شکریه ادا کوو چې دوی بر وخت کاروایي کړه او هغه ځای ته لاړ او هغه جینۍ چې ده چې هغه بلکل بربنډه وه او جړلې په داسې حالاتو کې دوی ته میلاو شله دوی د هغه ځای نه هغه واخیسته هسپتال ته راویسته. اوس دې وخت کې موږ هسپتال ته راغلي یو. لږ وروستو دغه د کیمرې په نظر تاسو ته چې دا هغه جینۍ چې ده د هغې دیدار به موږ کوو. اوس موږ سره ایس ایچ او صاحب چې دی هغه ولاړ دی نوید صاحب دې نه تپوس کوو چې په دې عقلمند کې دوی موږ سره ټوله خبره چې ده هغه وکړي. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. اچھا سر یہ بتائیں یہ وقوع کب اور کیسے پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید ایس ایچ او بٹگرام. یہ رات کو ہم گاش پہ تھے. حیدر علی شاہ رائٹر ہے ہمارا, یہ لاریا نیچے اڈے میں ہوتا ہے. اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ایک لاوارث بچی بینچ پہ پڑی ہوئی ہے جو مانسرا اسٹینڈ ہے اس کے پیچھے جو کمرہ ہے. ادھر سے جا کر ہم اٹھا کر ادھر اسپتال کو لے کر آئے ہیں. ادھر اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. ابھی وہ ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے. پھر یہی بات افسران بالا کے نوٹس میں لگائی ہے. انہوں نے بھی کہا اگر اس اسپتال میں اس کی صحیح ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتی تو اس کو ریفر کر کے ایبٹ آباد میں لائیں. لیکن ماشاءاللہ ادھر وہ نرسری میں ہے, ابھی بھی ایڈمٹ ہے, ابھی بالکل فٹ ہے, صحتیاب ہے, سیٹ ہے ماشاءاللہ. اچھا ایس ایچ او صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا بچی کو جب آپ وہاں سے لے کے آئے تو سیدھا ہاسپٹل لے کے آئے تھے اور ابھی تک کل سے لے کر کیونکہ کوئی 10-12 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جی ادھر تو اس کے لیے دودھ بھی لے کر آئے ہیں, اس کے لیے کپڑے وغیرہ لے کر آئے ہیں. ویسے تو ابھی اس کو اتنی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نرسری میں ایڈمٹ ہے, لیکن پھر بھی اس کے لیے وہ دودھ شودھ وغیرہ جو چیز اس کو اویلیبل ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں لکھ کر دیتے ہیں. کوئی میڈیسن وغیرہ ہے تو وہ بھی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا پولیس کی لیڈی کانسٹیبل وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ بچی کے ساتھ؟ جی رات کو آئی تھی لیکن ابھی تھوڑی سی کھانا کھانے کے لیے گئی ہے, پھر واپس. لیکن وہ دیکھ بھال کر رہی ہے بالکل, وہ بھی کر رہی ہے. وہ پر سسٹر ہیں, وہ نرسیں ہیں, سب کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 3-4 وہ ایم ایس صاحب آئے تھے, وہ دوسرے ڈاکٹر صاحب ان ڈیوٹی ڈاکٹر آ کر اس کو چیک کر ہائپوتھرمیا کے ساتھ ہی پیشنٹ تھی اور تقریباً اس وقت بھی وائٹی طور پہ تو اسٹیبل تھی, لیکن پھر بھی ایمرجنسی سے سی ایم او نے فرسٹ ایڈ وغیرہ کے لیے یا ایڈمٹ وغیرہ کیا. وائٹلی طور پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں لیکن وائٹلی طور پہ ماشاءاللہ بیبی اسٹیبل ہے. آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کیونکہ کل رات سے جب سے یہ بات سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے اس کے بعد سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بچی کو گود لینا چاہتے ہیں, ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں. اور میری انفارمیشن تک کیونکہ میں اس کیس کو کل سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے بھی ایسے لوگوں کی کالز آئی ہے اور میرے اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ڈی اے جی ہزارہ صاحب کمشنر ہزارہ اس بات کی خواہش کر رہے ہیں کہ اس بچی کو ہمارے حوالے کر دیں. تو آپ پہلے یہ بتائیے گا کہ لوکل کتنے لوگوں نے رابطے کیے ہیں آپ سے؟ تقریباً رات کو 9 بجے کے بعد تو جی بہت زیادہ لوگوں نے رابطے کیے ہیں. ہر آدمی جو ہے کہ یہی خواہش ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, گود لیتے ہیں. کیونکہ رات سے بھی اس اسپتال میں کافی لوگ آئے ہیں, نیچے تھانے میں بھی آئے ہیں. پھر ابھی ڈی آئی جی صاحب ہے, ان کا بھی انشاءاللہ یہی پروگرام کہ میں اس کو اپنی بچی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں. تو سب سے زیادہ وہ بھی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اور بھی لوگ یہ بٹگرام کے تقریباً بہت زیادہ جی تقریباً 100-200 بلکہ اس سے بھی اباؤ بھی ہے کہ لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ یہ بچی ہمیں دے دی جائے. بڑی مہربانی. یہ تھے ایس ایچ او نوید صاحب تھا نا ایس ایچ او بٹګرام. خوږو کتونکو قدرمندو زه هغه خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم دو خو پته نشته چې په کوم حالات کې د دې جینۍ پیدایش شوی دی, څنګه شوی دی, د دې په شاته کوم عناصر دي, کومې خبرې وي. زه هغه طرف ته تله نه غواړم خو دو انسان حقیر وګڼه او دغه تذلیل یې وکړه په داسې انداز کې هغه یې په ټیبل کېښله
شپه وه د شپې په وخت کې هغه سپو هم خوړی شله پیشوګانو هځې کې هم وي او په یخ کې خو دوی خو خپل طرف نه د انسانیت قتل وکړو خو چونکې داسې خلک اوس هم په دنیا کې شته انسانیت چې دی په دنیا کې مړ نه دی انسانان په انسانانو باندې سر ورکوي په زړه کې رحم وي دغه جینۍ چې کله دا کیس راغلی هغې ځینه واخله تر اوسه پورې موږ سره رابطې کېږي اوسه پورې هغه د کراچۍ نه واخله لوکل خلک خو زه شمارلی نه شم هغه د شمار نه بار ده چې هر سړی وایي چې دا جینۍ چې دا موږ له راکړه د هغې پرورش چې دی دا موږ کوو خو چونکې موږ غواړو دا چې دا د هغه خلکو لاسونو ته لاړه شي چې هغه د هغې ښایسته پرورش وکړي او دا خو زه یم خوشقسمته جینۍ ده داسې جینۍ ده چې داسې خو عام زموږ په کورونو کې کېږي هغه هم نشي کېدی ولې چې د هغې د اغوستو دپاره د هغې حصول دپاره ډي ای جي شانته کې غټ افیسران کمشنر هزاره شانته کې خلک دومره غټو خلکو د دې جینۍ طلب وکړو چې دا موږ له راکړئ دا موږ خپله بچی جوړو او دا چې د هغې پرورش چې دی دا موږ کوو زما د خبرې مقصد دا دی میسج دا ورکول غواړم چې کم از کم موږ له پکار ده چې د انسانیت داسې تذلیل نه دی پکار دې سره انتهایی اهم خبره هغه دا ده چې په بډګرام کې داسې نجي کلینکس دي چې هغې کې داسې قسم کیسونه چې دي هغه کېږي کله چې موږ داسې کیسونه موږ انتظامیه ته هم دا وایو چې په داسې نجي کلینیکو باندې کې د چکن بیلنس وساتي کله هم چې ډیلیوري کیسز دي په هغې کې د سپیشلی دا پکار ده د هسپتال انتظامیه له چې هغه د مریض کم از کم خاون وي یا اسخر وي یا رور وي اتنټیک چې دغه کوم کسانی داسې کیسونه دي اخلي جی ناظرین تاسو کتلی شئ دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې ظالمانانو معصومه جینۍ چې ده هغه یې بېګا د شپې دې ځای کې ایښې وه دې ځای نه هغه جینۍ چې ده هغه میلاو شوې ده او هغه جینۍ چې به هغې په جسم باندې څه قسم له کپړې نه وې دو خو شاید دا سوچ کړي چې دا مونږ کېدو یا سپی وخوري یا نور څه ځناور واوسي په داسې یخنۍ کې بې سر و سامان بغیر څه د کپړې نه بغیر څه د دغې نه هغه جینۍ چې ده هغه ایښېدلې شوې ده نو هغه جینۍ چې د هغه دو حقیره ګڼل وه هغه جینۍ چې د هغه دې ځای نه لاړه د تخت نه هغه لاړه جي هزاره هغه جینۍ ته لور وې هغه یې خپله کړه او لږ ساعت وروستو به د بډګرام پولیس کوم ټیم چې دی دې ځای نه سپیشل امبولانس کې چې دی هغې جینۍ چې دا د ډي ایچ کیو هسپتال نه نرسۍ نه به هغه منتقل کېږي ایبټ آباد ته